یقینا دوی یعنی بندگی د دوی اضللن کثیرا من الناس بیلاری کړي دي ډیرو خلکو لرا. څه مطلب؟ یعنی چا چې د غیر الله بندگی کړي ده هغه څه کړي ده لري کړي ده. یعنی کم سړی چې د غیر الله بندگی کوي نو په دې وجه ده دغه ټولو خلکو د څه کړی دی هغې بېلارې کړي دي او هغې لرې کړي دي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د اتباع نه او د الله د حکم نه. د دې وجې نه الله فرمایي رب انهن اضللن کثیرا من الناس، بندگی د دوی چې بېلارې کړي ډېر خلکو لره دا الله نه ما سوا د بل بندگی چې کېږي دا خلک بېلارې دي. شیخ القرآن رحمه الله فرمایل وی چې کم ځای کې شرک کېږي او د شرک اډې هلته به دوه خبرې هغه زیاتې وي. یو دا چې دا خلک به په زنا کې اخته وي او دویم دا چې به د خلکو یو مټیستوب موجود وي او دا د هغوی د تجربې خبرې وي چې هغوی دا خبرې په سترګو لیدلې وي. د دې وجې نه انسان هغه به عبادت د الله کوي، د الله نه ما سوا د بل عبادت دا به نه کوي. فمن تبعنی فانه مني، نو چا چې تابعداري وکړه زما یقینا هغه زما د ډلې نه دی. ابراهیم علیه السلام فرمایي چې چا تابعداري زما وکړه نو هغه زما د ډلې نه. چا توحید ومنو او توحید باندې خپل ژوند عقیده جوړه کړه دی زما د ډلې نه دی او زما نه دی. ومن عصانی، او چا چې نافرماني وکړه فانک غفور رحیم، یقینا ته بخانه کوونکی ته رحم کوونکی. په دې کې دې ته اشاره ده چې چا شرک وکړو الله ته خو غفور او رحیم، خو چې کله د توبه وکړه او د مرګ نه مخکې توبه وکړه نو ته بیا معاف کوونکی او بخونکی. خو چې کله سړی د شرک نه توبه نه راوښکي او دا انسان په شرک کې اخته دی، د دې انسان توبه نه راوښکي او دی مړ شو د دنیا نه په غلط عقیدې لاړ. نو دلته وایي ومن عصانی، چا چې نافرماني وکړه زما فانک غفور رحیم، یقینا ته بخانه کوونکی. چې دی د مرګ نه مخکې په شرک کې اخته دی خو بلکې توبه یې ویسته او خپل ګناه باندې پښیمانه شو او ندامت وکړو او د آینده دپاره قصد او عزم وکړو چې دا به نه کوم او د شرک نه بایکاټ وکړو. نو الله پاک سره دا غفور دی او رحیم دی. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے رب زما یقینا ما آباد کړي دي بعضې دالوات د خپل نه بواد پکندګي غیر ذی زرع چې بې فصله شاړه ده عند بیتک المحرم پخوا د کور ستا کې چې هغه عزتمند دی. ربنا لیقیموا الصلاة، اے رب زمونږه د پاره د دې لیقیموا الصلاة چې پابندي وکړي یعنی جاری کړي. فجعل افئدة من الناس، د دې دپاره چې جاری کړي منځ او وګرځوي زړونه من الناس د بعض خلکو تهوی الیهم چې مایله شي د دوی طرف ته. ورزقهم، او روزي ورکړه دوی لره من الثمرات د قسمه قسم غلونه لعلهم یشکرون د پاره د دې چې ستاسو شکر وکړئ. څه مطلب؟ په دې ځای کې اوږده واقعه مفسرینو راغستې ده، ټولو مفسرینو اکثریت ذکر کړې ده. دلته واقعه ذکر کوي د ابراهیم علیه السلام او د لور د بیبي د ابراهیم علیه السلام چې هغه یا هاجر یا هاجره بیبي. علما ذکر کوي یو طرف ته خدا د پیغمبر لور وا، دویم طرف نه د پیغمبر بیبي وا، دویم د پیغمبر مور وا او دریم د بادشاه لور وا. نو درې قسمه هغې ته شان او شوکت ملاو. یو د بادشاه لور وا،
دویم بیبي د پیغمبر وا او دریم هغه مور د پیغمبر وا څومره لوی مقام دی او څومره لوی شان او عظمت ورته میلاو دی الله پاک وای اے رب زما یقینا ما آباد کړی دي ما وسول دي من ذریه بعض اولاد د خپلنا دا مینی د تبعیض یعنی ټول اولاد نو ځکه د ابراهیم علیه السلام بیبیانې دوی بچی پنځو نو په دې ځای کې ته مراد هغه هاجر یا هاجره بیبي هغه ته مراد اخیستې ده او اسماعیل علیه السلام د دې نه مراد هغه دي چې کله ابراهیم علیه السلام په شام کې الله پاک ورته حکم وکړو وی تخپل بیبي سره د بچی نه بوزه او الته پاغه مکه مکرمه کې پریدا ابراهیم علیه السلام د شام نه روان شو تفسیر جریر بعضی مفسرینو لیکلی دي وی چې کله به شین بوټه او بداولی دي وی د جبرئیل امین نه به تاسو کو چې الله پاک ما ته دلته حکم کړی دی وی هغه ورته وی چې نه وی د روان حتی تر دې چې مکه مکرمه هغه مقام ته راورسېدو او التا بس وی دلته دا د حکم دی او د خپل بیبي او د خپل زوی پرې خودو تفسیر قرطبی ذکر کړی دی چې په دغه وخت کې دا ماشوم د پیو د سکلو او د پیسکل نو بس دغه کې د خپل زوی او د پرې خودل چې کله ابراهیم علیه السلام روان شو نو دا ورته تا موږ چاته دلته پرې خودو دلته خو نو بشتا او نه فصل شتا او نه نور څه شیزونه موجود دي نه انسانان موجود دي بعضې مفسرین وایي چې درې پیرې ابراهیم علیه السلام ته د خپل بیبي د آواز وکړو خو ابراهیم علیه السلام جواب ورنکو او روانو په آخره پیرې ورته ووی چې آیت الله امرک بهذا تا ته د الله د طرف نه حکم دی بیبي ابراهیم علیه السلام جواب ورکوي نعم او دی بیبي ورته ووی بس اذا لا یزیعنا الله به موږ چرته ضایع نه کړي چې دا د الله د طرف نه حکم دی الله جل شانه موږ چرته ضایع نه کړي د دې وجې نه د دې ډېره اوږده واقعه ده انشاءالله بیا تفصیلا سبا وخت و انشاءالله بیا تفصیلا ذکر کوو دعا وکړئ چې طوطا غزوې بیمار دی ډېر زیات الله دې ورله صحت ورکړي د هغه لپاره خصوصا دعا وکړئ اللهم صل برحمتك يا ارحم